الرحمن الرحیم باب آل الدار یبیتون فیصاب الولدان والزراری. بس باب دے بیان دے خبر اهل الدار یبیتون یعنی دار حرب د کفار او د مشرکین یبیتون چې شبخون اوشداري یبیتون د شپې په حمله او شبخون ورته وي. فیصاب الولدان والزراری او بیا دغه مسلمان په حمله سره ورسیږي الکان ماشومان. نو آیا د دې ماشومان او د الکانو دا قتل چره دا جایز دی او که جایز نه دی؟ ٹھیک شو. مثلا مسله خدا دا چې په جهاد کې نابالغ بچي او زنانا او شیخ کبیر چې بوډاوي نغه ته وسنوي. البته چې شیخ کبیر یا زنانا د جنگ په مسائلو کې د فوج راهنمایي کوي نو بیا د غیظ وجل د فوجانو نو مخ کې دي. لیکن چې کله په جنگ کې مثلا زنانا په خپل صفت پاتې کیږي او یا بوډا په خپل صفت پاتې کیږي نو بوډا ته زنانه ته په جنگ کې هیڅ نه وایي. دارنګه زراری ولدان زراری الفاظ مترادف شی یو دي. دارنګه ماشومان چې کوم نابالغ دي ناغي ته هم په جنگ کې هیڅ نه وایي. لیکن کله چې ته شبخونو کې شبخون باندې شپې حمله وکي په یو قلا باندې ور اوري اوس کې چېرې په دې صورت کې ماشومان شي یا زنانه مخل راشي هغه قتل کوي په دې کې ګناه نشته جواز دی. ځکه چې اصل مقصود رصد دی ظالمانو ته. بس اوس دی وی بیاتن معنی د لیلن د شپې لنبیتنه لیلن یعنی شبخون به کومنګ د صالح علی السلام د شپې بیت طائفا سمانه مشوره کړو یو قوم د شپې نه. جی دا ابوا د زینم د دارګي ودان چې دینو دام د زینم دی. جی یبیتونا تپوسو کړه شه د حضرت نه په بارد آل حرب یبیتون من المشرکین چې شبخون وکړه شي دغي په وخت د شپې فیصاب من نسائهم وزراریهم او دغي زنانه او ماشومان د فوج د لاسه وجل شي. نو سو حکم دی قال هم منهم پیغمبر علی السلام فرمایل په وخت د حملی حکم د ماشومانو د مشرانو نه دی. معنا مشران مشرکین او کفار دای وجل خو جایز دی. لہذا په دوران جنگ کې د کشرانو اقا حکم دی. یا بره باز کړ دې په عاشا کې اولاد توقف وغیرہ وغیرہ خدا چونکه مسئله د جنگ ده ٹھیک شو. نو دا په اصل هغه د شر ختمولو کې دا رکاوټ پیدا کیږي دام ختم. جی وسمیته یقول لا همن الا لله ولرسوله او ما اوریدو حضرت نه چاورید ویلو نشته د ورشو مگر یو الله او د رسول حما مان ورشو مان محرمات چې هغه دي چې الله حرام کړی دي. جی مطلب دا چې په دې روایت کې د هم من هم یعنی مختصر دی او بر روایت کې د هم مرجع ذکر د چې آبائهم دی. جی باب د په بیان د وجلو د ماشومانو په جنگ کې مخکې ذکر شو. امام بخاری مزاج د چې مسله صراحت تراوزی حاصل دا چې زراری اصالتن بنا وجنه لیکن چې تبان راشنو پروا نشته. جی گورا قتل النساء فی الحرب
د زنانو په جنگ کې وجل سو حکم دی هغه منګه تاسو وی چې هغه زنانا چې هغه جنگي امور باندې دغی مهارت وی او دشمن ته یعنی خپل مرګورو ته د جنگ طریقې کار خي نو هغه حکم په شان د رجالو دی وجنه وای لیکن چې عامي زنانی دي نغې لبا په جنگ کې سنوي هغه ته وې سنوي دي د کوم داروات مختصر دي چې په یو jihad کې پیغمبر علیه السلام ولید الخلق یو ځکه جمع شو منګه په ازاري پختو کې ککر شو ککر پیژنې دا جوار چې خلک دا ودریګن زمیداران تاسو ہے ها دلای د بل شان دلای داسې جوار داسې ودري هغه ته دلای امنګو ته ککری وایو مان یو ځای کې جمع شي نو داسې حضرت چو قتل نه یو ځای کې خلک ډیر جمع تاسو کې چې چل دی چا خزه وجلې ده د پیغمبر اسلام چې دا مخنه دي کړی ان امراتن وجدت فی بعض مغازی النبی صلی الله علیه وسلم مقتوله یو زنانه په بعض غزواتو کې وجل شوی مونږ شو فان کرن نبی صلی الله علیه وسلم قتل الصبيان والنساء ان کرن مرادات حضرت انکار وک معنی منکل خلق ډیر ناشنا یو غنل خلاف عقل و شرع وی غنل چې دا مونږ خنه دي کړی جی لا يعذب بعذاب الله مانا عذاب نشي ورکې دي چالرا د الله په عذاب سره کله مولانا صاحب مراد ته اور دی د اور عذاب چې دی بغیر د خالق نه د بل چاله د دې اختیار نشته دی البته حدیث کې راځي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بعض خوارج سوزولو لیکن ابن عباس سے فرمائے کہ چرے زوین و علی سے بداکار چرے نو کرے تو بعض علماء چې شاید علی سے جداکار کړو شاید لا يعذب بالنار الا رب النار والے روایت و ترسیدل نو ځکه چې وما اوتیتم من العلم لا قليلا کله کله داسي یو مسله نه رسیدلی ٹھیک شو جی بعثنا رسول الله فی باس لګلو موږ پیغمبر علی السلام په یو ډلې کې لکه موږ په بیگم دا خبره ویلې و فقالوا فرما ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوا ما بالنار کہ تاسو فلان کې کافر ملاو شو نو اور کې اوس وځوي ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حين اردنا الخروج کله چې موږ اجازه اغستو تلو حضرت انی امرتکم ان تحرقوا فلانا وفلانا ما غدر تویل چې فلان کې لیکن خبر واوره فإن النار لا يعذب بها الا الله دور سزا بغیر خالق دور نه نشي ورکوله یعنی دا د الله اختیار دی فإن وجدتموهما فاقتلوهما سزاوی مو کې مخل راشنو قتل کوي دقه روایت علی سو یو قوم اوسوزو فبلغ ابن عباس ته چې پته لګیدا فقال ابن عباس یو فرمایله لو كنت انا چې چر زوی په زید علی لم احرقهم نما بچری نو سوزولی ولی نبی علیہ السلام قال فرمایلو لا تعذبوا بعذاب الله نمانا لا يعذب بالنار الا رب النار ولا قتلتم نما بدی وجلو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه چاچ دین بدل کنو وی وجنه ٹھیک شو دا یو لوی فتوا د یو زمانہ کې ما دا فتوا ویلې و بیا خلق د باب ضربه یضربو جاری کول راغلو او د مکتوبات مجدد الفسانی کې داشته عبارت ما تو سم یاد هو کیا عن ابي النضر الدبوسي قال من سمع الغناء من المغني او يرى فعلا من الحرام فيحسن باعتقاد او بغير اعتقاد صار مرتدا في الحال وبانت من امراته ويجب القتل لقوله عليه الصلاه والسلام من بدل دينه فاقتلوه فان قتلوا قبل عرض الاسلام فلا شيء عليه
دا لوی فت پوری کنا او مکتوبات ته مجھے الفسانی دا فتو لیکلی دا اګه سو ګوري رس ورته خندل ته خارته نغد ان شاء الله انو دا مسلمان بدل دین فق چا چې دین بدل کنو مړی کای مانه مبدل د دین خو مرتد ده کنه او د مرتد صدا قتل ده. چلو بس ګوره علماء کرام د دې دو توجیهات دي. دا دو آیتونه چې امام بخاری راوړل دي کې اختلاف ته اشاره ده. الکه چې کله لشکر د مشرکینو د کفارو په لاس راشي او مغلوب شي بے وس شي نو سبا کوي. تو بعض حضرات فرمایي چې قران عظیم امیر د فوج ته دا اختیار ورکړی دی اما منن بعد و اما فدا یا احسانو کې پس را ګیرولنا او یا فدیه واخله. احسان خو پیژنې کنه اسی خیراتی وته زمانه په مخه دغه عزت نه اخلم یا فدینه مراد ده چې پاغي ما سټکس کړي جرمانه کړي چې دمر پیسې راکې یا به دمر سالانه ټیکس راکوي بیا تاسو پریږدو او دا کله حتی تزال حرب اوزارها تر دې چې آل حرب آلات جنگ کی دي فی حدیث سمامه رضی الله تعالی عنہ او دا مخ کې تیر شوی دی اور ان شاء الله رسوم را روان دي مغازی کې تاسو ویلې دي دارګه قول د باری تعالی ما کان لنبیین ان یکون له اسرا تاسخن فی الارض دینه معلومه شو چې ستا په لاس کې دی راشنه په فدی به نه خلاصه نو معنی څه شو سر قلم چې برت والی تعلم یعنی یغلی فی الارض تريدون ارض الدنيا لا عجیب. ګورا مولانا صاحبہ دې کې دوه خبرې دي. دا مسلمان یو فوجي د کفارو په قید کې راشي او اسیر شي نو آیا دې په دې زماني د اسارت کې قتل کول شي یا غي سره دوکو کې او ځان ته خلاصول شي. نو دې کې دا حبیب رضی الله تعالی واقع ته اشاره ده. تو فرمای حل الاسیر ان یقتل آیا جائز دی لپاره د اسیر چې دې کافر قتل کی او ځان ته خلاص کی او یخدع الذین اسروه یا دې دوکو کی مراد د دوکې ده په معنا دې ست تدبیر اختیار کی د خپل خلاصي لپاره داغه چانه چې چا قید کړی دی حتا ينجو من الکفاره تر دې چې د کافرانو نخلاشي. نو آیا دا جائز دی او کې جائز نه دی؟ علماء کرام وایي چې دا سو کوئی چې دا جائز دی او بعض علماء کرام وایي چې دا اسارت په عهد سره شوی دی بیا قتل او خداع جائز نه ده. فی المسور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم د مسور روایت په دې کې موجود دی جی. اور امام شافعی رحم الله فرمایي امام شافعی سے فرمایي چې جائز دی چې دا اسیر د مسلمان چې په لاس د مشرکینو کې دی دې ته او تختی ٹھیک شو کنه. امام مالک سے فرمایي چې داغینه تخت جائز نه ده. امام شافعی سے چې مقصد بچاو د ځان دی او تخصیدل ته پکار دی. ګور مولانا صاحب اذا حرق المشرك المسلم کله چې مشرک لګي مسلمان له وسوځي حال يحرق سمانا آیا دا محرق مشرک بس وزول کیږي او کنا جواب دا دی چې او ٹھیک شو اے جائز دی او مراد په دې کې حدیث پیش کیږي چې کوم تاسو مخ کې ویلې ده دا اوکر هغه ته کسان چې راځه او نبی اسلام بیت المال لولېګل هغه راي وجه پیغمبر اسلام چې لار شي او هغه کار ور سره کوي چې دوی کوم راي سره کړی دي نو قتل کړه په نور کې بار وګرځول قربان.
وردا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانینا خوانه قصه ده قرصت النملة نبيا من الانبیاء یو منګي ولګید یو پیغمبر وچیچ نو فامر بقريه النمل نو دی پیغمبر حکم وکړ پاغه پورا کله د منګو قريه کو کله د منګو یعنی پورا اغازه پښتو کې ورته بل څه به نه خوان نه کی دا قريه د عربی لفظ ډیر خسته ده نو اغازه د پاتې کېدو د منګو یره ناشنا خبره مزین ته هغه دیره د منګو دا خشو هغه دیره د منګو چوا پیغمبر حکم وکړ نو فاوهرقت هغه اوسوزول شو فوح الله الیه الله ورته ویوکړه ان قرصت کنملتن احرقت امه من الامم تسبح الله اوچی چلی یومیږي او د سوزول ټول دا غډلینا چې دغه د الله تسبیح وي دې د امام بخاری دا روایت راوړو وجه صدا بعض حضرات وی چې یو نبی د انبیاونه الله په دربار کې دا وی چې مثلا ظلم خو یو سړی کوي نو چې کله اغیل عذاب ورکې نو پورا کوری تبا شنه کې خزوی ماشومانی ایس کړی نو الله پاک دا جواب ولا پدی عملی تور باندې ورکا میګی را چر جمشون یو میګی راغې دله ټیکاو لګولوي چیچا نو دله دومره غسر حاله چا ټول میګی هغه دیره ولا سوزولا الله ورته چیچل خو یو ټول د صدا ورکړه تخیل نه چې ستاد عمل قابل اعتراض دی نو بیا غوته اعتراض کول شي او کدا قابل اعتراض نه ته اعتراض نشو کولای اوس قابل اعتراض دا چې بری منګو کې ګوره قسمونه نه بعضي هغه سرسری چې نه ډېر خطرناکي نو هغه وقتل موزي قبل ایزا کې دي نو مانه دا ټول موزینو نو تا د ایزا ختمولو د پاره ول ډیر روانه کړه زوم چې چاله وجنه من هغه ټول موزي وي زما پهلم کې او ډیر ول روانه مثلا گزار وشو تسبح الله نه معلومه شو چې دا میږي چې دی دام د خدای ثنا وي عبدالماجد درآبادی سے پسر نمل کې لیکل دي چې د میږو چې کوم ډیسپلین دی دمره ډیسپلین په دنیا کې دې چیز نشته ده ډیسپلین پیژنې کنه اطاعت او تابعداري یو خودي باقاعده یو بس سلام کلام کوي او وخت نه ضایع کوي تاسو ته کتل دي کنه بس سره د اسلام علیکم چته نه چته اسلام علیکم ما خدای خو خلاص اب سره نږدې کې نور چلو جی باب د په بیان د جواز د سیزلو کورونو د مشرکانو او النخیل او دغی باغچې کورا کله چې یو ځای کې کفر وی شرک وی بی دینی وی دغی سوزول پکار دي معنی د کفر جړه وکړ غواړي او کله د کافر توبیخ دی پاره دغی باغا سوزول دام جایز دي کسره باندې پوښوي انو حرق دور کورنا سوزول حدیث مکه تیر شوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې ذل خلاصه یو عظیم درگاہ غټ درگاہ بتخانه وا نبی علیہ السلام یې څوک داسې ځوان شته چې لار شي او غیبات خانه غ درگاہ روان کی چې زما زړه په مطمئن شي سبحان الله نو جریر رضی الله تعالی عنہ چې ده ایزان سره 50 فارس روان کړ اور هغه داسې هغه درگاه ختم ک کال جمالیل اجربی پمن اوخ پشان لا پمن خو بیګنه کنه سرمن خراب شوی او زی په دې خلق ولا تور دوی لګولي کال جمل اجرب مان ده اوري لګول نو دازې سویدل تور نو بل دې پکې مېت کې بچ نو بل دې سوزو دل تور په چلر نه د قتل نو لکه د اوخ سرمن چې پمن شوی جی قربان
دا چې کوم روایت را روان دي دا ټول مغازیو کې تعویل دي خو بس تکړه شویا پینځه زره حضرت دعا ورته وکړه. باب دې په بیان د جواز د وجلو د مشرک چې هغه ودوي. قتل النائم وجل د نائم چې مشرک وي، یعنی وجل د مشرک چې ودوي او هغه د بیرافي خبره ده. ٹھیک شو کنه. او مغازیو کې تعویل دي چې د شپې چې ورته تلو او دا قصه ده په کوم طریقې تلو او بیا څنګه راوته بیا دنه لاړ بیا आवाज بدل ک پته کوم ځکه یاره سوچلی کنه بس ټول ویل دي بس تاسو وایي چې نیمه غنټه کې ټول خلاص کی. لا تتمنوا لقاء العدو معنی دا چې جنگ ته مو خوشالېږي. خوشو کنه الله نه به امن غواړي لیکن خدا نه خواست کې چې تا باندې د مشرکینو غلبا یا د مشرکینو حمله راشي نو بیا به تختینا. لا تتمنوا آداب دي ښا ارزو مکوي د دشمن د ملاقات یعنی د دشمن ته د مخامخ کېدو د جنگ ته مو خوشالېږي. جی وصل الله العافيه فذلك فضل بيان کلک شه بیا والم جی عمر ابن عبید الله فاتاو کتاب عبد الله ابن ابي وفا. الحرب خدعتن یعنی جنگ چې دی دا نوم د یو تدبیر دی. دوکه بنو اگر چې لفظ دا خدعتن شي او کې خدعتن شي نو په معنا د دوکې ده لیکن تب دا نو ځکه چې پیغمبر علی السلام خو دوکې نه دی کړی نو مان الحرب خدعتن جنگ تدبیر غواړي سره ضرورتیا نه ده تدبیر غواړي. ولکه استاد ته مخامخ دشمن راغ دغه صورت پسې د منډه کړه دا کمال نه دی ضرورتیا نه صدا سي تدبیر وکا چې دشمن در باندې غالب نشي دشمن درته ضرر نه رسي. جی مطلب دا چې تباب شي کسرا بیا به کسرا ني مانسه د اغزور د کسرا بنی دا چې حکومت بني حکومتونه خو بیا رسو حضور ختم شو او تباب شي قیصر بیا لا يكون قیصر بعدو بیا به قیصر نه راځي. ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله او تاسو وخت براشي
چې د کسرا او د قیصر هغه لوی خزاني چې دي هغه تاسو په لاس کې او په مسلمانانو باندې به وي شي. چنانچه د حضرت صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی د صحابه کرامو په زمانه کې ولي دې شو. وسم الحرب خدعه او حضرت جنگ ته تدبیر ویلو چې دا د یو تدبیر کار دی. جی الکذب فی الحرب الک جواز د دروغ په جنگ کې لکه دشمن راګیر کړي او ته پای کې دروغ وای نو یو جایز دی. دیم دا چې کذب نه مراد عین کذب نه ده صورت کذب دی چایتا تعارض استاشی ویل دی. توریا اسی یو خبره پیش کول په داسې ترتیب سره چې دشمن په نشي نو دا جایز دی. دی دا ګوره دا موږ ویل د هر څه په مغازیو کې حضرت فرمایي چې کعب ابن اشرف له وسوق مرداري ځکه دی الله او رسول له تکلیف ور کړ دی یعنی الله پریشان کړ دی الله خفه دي ترنا رسول پریشان کړ دی. محمد ابن مسلمه صحابي وي اتحب ان اقتله یا رسول الله صدا خو خیت زی مردار کم نبی علیہ السلام او کنا فقال ذي فاتا فقال نازا یعنی النبي قد عنانا دمک مغازی کی یره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم من خو دې په مشقتونو کې واچو جنگونه خو چې عنانا نمګه په مشقت کې اچولیو او منګه ستړي کړو او دې ته تعریض وای خو معنی سوا عنانا مشقت کې اچولو لپاره د حاصلو د آخرت دغه د آخرت اصول خدا سے خو نه کیږي نه اې لپاره خو jihad دې مهنت دې لیکن هغه په دنیا کې پوښي ستړي کړو منګه جی وصالنا صدقه او موږ نه مطالبه د زکاتونو کوي چندې مراوړې قاضي فقال واذن والله لا تملنه ايوه تاسو بخامخه یہ زیاتې با د تاسو درستاسو ملال کومه پریشان کوي فقال فإنا قد تبعناه یاره اوس موږ دې تابعداري کړې ده فنکرو ان نداهو بدګنو موږ چې داسې مینس کې پریګدو حتا ننظر الی ما یسر امره تر دې چې موږ ګورو چې اخر عاقبت به سوي. نو قاضي فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. ا مسره یاد ده کنه مغازی کومګه ویلې دي هغه ټول ورته وی چې دا تور خو دا څنګه ده اصله به هغه خضرات غانه کې بیا لکان غانه کې دا غوی اصله بدل راړو اواز اوسه کید نو په دې باندې چل کی خپل کار وکړي. الفتك بآل حرب یعنی سمن از ناسا په حمله کول په مشرک باندې فتک ویل کیږي ناسا په اچانک لکه ودی او ته وای یادې په لار رواني او په خپل خیال کې او ته وای نو اناسا په وجل جایز دي. جی باب د بیان د جواز د احتیاط د تدبیر والحذر اور بچاو ما من تخشا مارته سره دا غچانا چې یریږي دغه د فسادونو نه ټیک شو کنه چې یو کافر دی او دغه د فساد نه یریږي ناغي سره ته تدبیر کول شي او امور د احتیاط حس یعنی چلول شي. الرج فی الحرب یعنی اشعار ویل مصر ویل په وخت د جهاد امراتن اشعار دي ښا
هغه د عربی مصری دي او دا صرف دی لپاره چې تنشیط ذهن وی کله کله سره پریشانی مصری وای عربی کې جایز دی ورد په صوتي ٹھیک دی اور اوچتول د आवाज فی نخلن په کجورو باغونو کې فلما دخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه کم څه پرې خو ها خغرستو دی یار زه هغه ته لاړم الله الله خجم کم زه دی حدثنا مسدد دی کنه ها فی حفر الخندق په کنيستو د خندق کې په دې کې روایت صاحب انس نبی چلو ستان نه دا زما روزو خیال ذکر راغی چې دا روزو روایت نه نه انو د دې ترجمه بتاو درازي دا مخکې روایت باب ماجوز من الاختيال والحذر کنا انطلق رسول الله صلی الله علیه وسلم معه ابي بن كعب قبل ابن صياد فحدث بي في نخل سمعنا الله فحدث به فی نخل معنی یاد کا فحدث به پیغمبر علی السلام تا اطلاع ور کړی شو فی نخل ان ابن صیاد کان فی نخل فحدث حضرت تا اطلاع ور کړی شو به وجود ابن صیاد فی نخل یعنی کان فی نخل یا هو فی نخل چلو اس مسئلہ باب دې په بیان دا غچا چې نشي ټینګې دې په اسباب ٹھیک شو هغه صحابي د چتا مخ کې ویلو او کله چې دا ابوتخانی روانول لپاره حضرت لګله نو دیوی ته الله پیغمبر زل اسبان یریګم ټینګې دې نشما نو حضرت ولا په سینه باندې لاس کې خدا بیا دغه اثرات داو چې خ بہادر او خ شجاع جی ګور دا ما حجبنی خو معنی یاد وکړه ما حجبنی رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلم تو نوم منکړی ز پیغمبر علی السلام د داخلي دونا په مجلس ته خواصو کې کله چې ما اسلام قبول کړو دا معنی داسې ده نو باید خلک وي چې معنی پرده باندې کو دا خبره خوند نه کوي ولا رانی او حضرت زنوم لیدل الا تبسم فی وجهی لکه ما ته مخامخ مسکه شو خوشاله بشو ولقد شکوت الی ورز ما ورته فریاد وکړه چانی لاس بوتال خیل زنیشم ټینګې ده پاس اسبانی کې نم نو کې ناشته نشم زړه مې درځيږي فضل باب یدی فی صدری فقال اللهم ثبته وجل هادی مادیا جی دا حدیث ته مخکې وي باب د په بیان د علاج د زخم وسوزول د انډيري یا د چټای او وینزل د یوې خزي وینا د پلار خپل د مخ د پلار نه یعنی دا اتفاق نه جی دا اصل کې دا د زمونږ د پښتو دا ترجمه ډېر مزیدار نه ښه اوس لکه موږ معنی کو غسل المرأة نبیها الدم وینزل د خزي د خپل د پلار سر نه وینا نو خزي څنګه د پلار نه وینا داخل دي زمون په ازاری کې د خود د تور سری وي د خود لکه دلته خود مستورات هغه تور سری وي تاسو راځي کیږي تور سری نشته نه اصطلاح نشته
نام دی نہیں کیا نام دی اس دیر کانا انمانا شوا وینزل دا تور سرے وینزل آپ کے علاقے میں کیا ہے خشت میں آپ کے زمانے تور سرے ماشاءاللہ دا تور سرے جواز دا تور سرے وینزل دا وینی دا خپل پلار دا جی یا وینزل دا زنانی بیام سرا دا خضر ٹکے مزدار ماشاءاللہ گورا باب ما یکرہ من التنازع والاختلاف فی الحرب باب دے بیان دا مکروہیت دا اختلاف تنازع جھگڑا اور اختلاف مسلمانوں کا التنازع یعنی جنگ کول اختلاف راویستل میدان جنگ کی یو لکه صحابه کرامنا چې د احد په میدان کې لغون اختلاف و نزاع رااله امیر وی چې نبذ او رعایا وی چې زو وعقوبت من عصا امامه او ذکر د سزا دغه چا چې د خپل امام مخالفي ٹھیک شو فقال الله تبارک وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم یعنی الحرب جنگ مکوای بزدل بشای او لال بشی دبدب استاسو یعنی الحرب همت د جنگ به ختم شي او چری روزی نو بیا همت ختمي کنه ٹھیک شو علی الرجالتی هغه پیادلو باندې هغه 50 کسان دي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په میدان احد کې په یو مورچې سار کړو عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی په امارت کې جی ان رأیتمونا کی تاسو منگو گورت تحتفون الطیر اے چې شوکی او تختی دا پرندی زمنګه غوخي فلا تبرهو مکانکم هذا تاسو خپل دازې نه پرېږئ څومره اهتمام وکنه دا مارغان غوخي کله تختی چې سره لکه مرشي او تک ټوک شي او بیا مارغان ورپسې راشي مطلب دا چې موږ شکست خورو او مړ کړي شو د اې د لاس څخه په مرکز نه پرېږدي حتی اوصل الیکم ترز بتا قاصد لګما وین رایتمونا عزمنا القوم او کتا سمنګ وګورئ چې موږ مشرکین له شکست ور کړی دي واوطعناهم او یا موږ پای مالک د خپلان دي دل کړل فلا تبرو حتا ارسل الیکم ٹھیک شو بیا هم ناراضه چې موږ چا مړ کړو هم موزه او که موږ غي ختم کړ ستري کړ نو به نه وځي فعزمهم نو په اول وحلت کې مسلمانانو اغیله خو مضبوط شکست ورکا استحسن بزنه رايوي چې قسم می دی په الله چې رايت النساء مولد مشرکان خذي یشتددنا چمنډي ولې او قد بدت خلاخيلهن وسوقهن په داسې حال کې چې پانځيبونه اخکارېدل او پنده اخکارېدل رافعات سیابهن ٹھیک شو کنه او په داسې حال کې چې اوچتونکو خپلې جامع یعنی پرتګونه بډیواله وي فقال اصحاب عبد الله بن جبیر الغنیمه جو کتل چې خدي تخت یا روان دي بډیول دیو پشيږي کنه او ځان مامن ترسي دغه وخت مرګرو امیر صاحب ته وی الغنیمه اے قوم الغنیمتا سمانا اے قوم اخذوا الغنیمتا اے واخ خذوا الغنیمه لارش غنیمتا لاش غنیمتا ولی ظهر اصحابکم ساس مرګری غالب شو وما تنتظرون اس سے خبر انتظار کوي فقال عبد الله بن جبیر امیر وی انا سیت ما قال لكم رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت خبره موي رکھا قالوا دی والله لن ين الناس فلنصيبن من الغنیمه
قسم می دی په خدای چې خامخ دوی مشرکین پسې او موږ سکو غنیمت راټولو. حضرت خو موږ طویل خدا خیال وي چې فتح بني او ظاهر خبره. فلما اتوهم چې دوی رال مالونو سره صرفت وجوههم واړل مخونه د مؤمنینو د مشرکانو نه لمخي خوغي ورپسې دوی نو مخ واوړه ده معنا همت او بیرل شو جی او ګرځي دوی مناظمین شکست خورنکی فذاک یعنی دا مصداق دی قول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اذ يدعوهم الرسول في اخراهم کله چې आवाज کو دوی ته پیغمبر دوی نه رستورا اخرام شاته دوی یا رستو دوی نه حضرت میدان کې حضرت سے پاتشو او دل صحابه فاصحاب منا سبینا نو اورسدل دا مشرکین د منګنا اویا ہوتا یعنی اویا صحابه کرام د منګنا شهیدان شو. او نبی علیہ السلام او صحابه اصحاب المشرکین یوم بدر 40 و 100 70 اسیرا و 70 قتیلا 140 کسانو اویات قیدیان کړو اویات مردار کړو. او چې دغه وخت کې ګوره مغازی کې داویل دي چې کله صحابه کرام لغونی میدان ته پاتې شو ابو سفیان پای وخت کې د فوج سے په سلارو د مشرکینو طرفنا افل قوم محمد 3 مرات لیکن نبی علیہ السلام منع کړل چې جواب ورکړي. یاد به مغازی کې موږ ویل چې مخکې څه په پکې وځه ځان سره سبحان الله. باب دې په بیان دي چې کله مسلمانانو باندې غبراهټ راشي د شپې نو سبا کوي ازالی د غبراهټ اسباب به جوړای بس आवाज وشو دشمن راغی ځان مطمئن کا بس خلاص دانه چې په یاري ودشه مطمئن کا د کوره باروزه جی دا موږ دا حدیث مخ کې ویل دي هر هغه څوک چې ویني دشمن د شپې بیا د اعلانو کې پاواز اوچت سره یا صباحا اے مرګرو حاضر شه د پادمداد وخت سبا حتا یسمع الناس دا سی आवाज کی چې خلق ته خواوري او داغه چې د مدینې نه قریب د حضرت سے اوخانو او مشرکین قافله راتلا هغه خان په مخه کړ. ابن الاقوا رضی الله تعالی عنہ چغه کړه او شابه د پیغمبر سے اوخان خلقو تقتل او را واپس کړ واقعي چې په لار باندې کم رجزوی دغه ذکر دی د مغازی کې ویل دي. وانا ابن الاكوا واليوم يوم الرزع صد ابن الاكوان دارز دا اغرز د حلالولو د پيو د مور یعنی په وخت د جنگ خپل بادری ښکار کول شي ښا
ګوره باب دې په بیان دي چې کله دشمن راکوشي د خپل محلاتونه په حکم د یو سړی لکه قریظو محاصره وکړه پیغمبر علی السلام او نبی علیہ السلام ورته چې زما په حکم کوزیږي او یا چې کوم دې د خپل مشر دا سعد ابن معاذ په حکم هغه د سعد په حکم کوزیږي دا خیر چې غم يهودي دي او مسلمان شو کنه هغه زمونږ د قوم نه دي نو کم سے کم زمونږ به لحاظ وکړي کله چې پیغمبر اسلام سات لارشه دوی په باره کې فیصله وکړه دای فیصله وکړه چې ځوانان ولا اوجنه او الی اخری کوي چلو باب دې په بیان د وجلو د اسیر وقتل صبر او وجل د تړل شي جی صبر معنی چې لاسونه په ولا تړلي داخل عمل فتح ولا رزم حضرت چې مکی ته دم نشن په سر خولو فلم ما نظر چې سر نه خول لري یو سړی راغی ابو برزه اسلامي و ان ابن خطل متعلق باستال کعبه هغه بدمعش چې کوم دی آیت کعبه د غلاف لاندې ځان پټ کړی دی حضرت مړی کړي او دا مکه موږ مرتد او جنکې ساتلې حضرت خلاف سندرو کې حج ویل جی ګور هل یستأثر الرجل آیا یو سړی خپل ځان د دشمن په لاس کې اسیر کول شي معنی دشمن در باندې راغی او تا قیدی کوي نو ته خپل ځان ورته حواله کول شي معنی دا او یا د خپل ځان د بچاو د پاره څه تدبیر کول شي نو بهتر دا چې خپل د ځان خلاصي د پاره تدبیر وکړي هغه واقع ده ذات حبیب سره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس کسان لګلو ٹھیک شو جاسوسۍ د پر حالات معلومول الله مکه مشرکین چو قتل لای خلق ته چې دا کسان را روان دي رسول یا 200 کسان دوی پسې رااله ٹھیک شو دوی پناه د پر زیت اوچا زیت خو خطر او امیر چې کم د ځان ورنکا او څو شهیدان شو 3 صحابه پاتې شو پای کوم بیا یو ته تختید یعنی تختید هغه بیا دوی مړکا سر دو پاتې شله عادي په بیا په مکی والو خرڅ کړو ګور آسان دی یعنی هل یستأثر الرجل آیا تسلیمول شي یو سړی خپل ځان حواله کول شي دشمن ته یو ومن لم یستأثر او بیان داغه چا چې چا ځان دشمن ته نی ور کړي داغه هغه صحابه چې کوم شهیدان شو او چې چا ځان ور کړو نغه هغه دو پاتې شو ومن رکع رکعتين دل قتل کو بیرش جی نو دا سل کسان دوی پس لار فقطسو آثار حتی وجدو ما کلهم تمرا نو لار کې دوی چې د کجوري خوړلې وي او دوی دا کجورو اډو کې پاتې شو دوی چوکاتنه وی دوی د قدمه دیني دي جی دا اسم دي لسو کسانو امیرو لجؤ الى فدفدا دوی پناه حاصل کړه په سر دی یو ډیرای مشرکین ته چا پیر شو وی انزلوا فاتونا بأيديكم طبیعت خره انسا دلته چرته وکړه
أمير السرية ما أنا والله لا أنزل اليوم في المكاتب اللهم أخبر أن نبيك مرموه من نمر فقتلوا آسن في سرد فنزل إليهم فنزل إليهم ثلاث نفر بلال بن راكب بن خبيب الأنصاري وابن الدسنة ورجل آخر فلما استنقذوا رجل آخر عبد الله بن طارق جي فلما استنقذوا منه أجلدوا أوثار فيهم فأوسكوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصابكم إن في هؤلاء لغصوة يريد القتل فجرروه وعالجوه أنا أن يصيبهم فأبى فقتلوه فانطلقوا بخباب وابن الدسنة حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر فابتاع خباب بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خباب هو صاحب الحارث بن عامر يوم بدر فلبث خباب عنده مسيرا فأخبرني عبيد الله بن عياش إن بنت الحارث أخبرته أنه حين يلزمه إسرار من موسى يستهد بها فعلته فأخذ ابنا لي نزما بچي ونيو وانا قبل حتى اتاه قال فوجدته مجلسا ولا غفله والمسلم فغزيت فزدا عرفها خبيب في وجهه فقال تخشين ان اقتله ما كنت لا قال ذلك والله ما رايت خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوما ياكل من كثير عنب في يده وانه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر وكان تقول انه لرزق من الله رزقه خبيبا فلما خرجوا من الحرم ليقتلوا بالحل قال لهم خبيب ذروني اركب ركعتين فتركوه فركع ركعتين ثم قال لولا ان تظنوا ان ما بي يد لطولتها مزمع خوغد کرو اللهم اصلهم عددا وقال الله اشمار کا په هلاکت دو یعنی راګیر کا په هلاکت ولست بالغين وقال مسلم على اي شيء كان لله مساوي وذلك في ذات الله وان يشاء يبارك على اصحاب كل من بين فقد وجد خالد بن وين پتہ پتہ لگی کو دل باغ شیشه بند کړي شیشه ور بند نه دانه آباد دانه بار شیشه ور جی آزادول د قیدی او دغه اجر او دغه ثواب جی صحيفة العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر باب دې په بیان د فدیه اغستلو د مشرکینو نه لکه بدر کې چا اغستې وي انصار اجازت راکا نبی علیہ السلام ته چې یا رسول الله اذن فلنترك لابن اختنا عباس فداءه منګه خپل خوري عباس نه فدیه نه اخلو ای وجه ما خویلو چې عبد المطلب چې داغه د بنو نجار نه رشتہ کړی و ٹھیک شو دا کله دغه ما مخیلی و نو دوی ځکه ورته وی چې دا زمو خورې دي او دینه موږ پیسې نه اخلو پیغمبر علی السلام چې لا تدون منه درهمن یو روپے ورته پرې نه ګل دا نه 12 شیشه بند کړه بس 12 شیشه بند کړه جی او حضرت مطلب دا چې روپے وتول م پرې ده یره سبب داخله وی چې موږ د نبی علی السلام باندې احسان کړی دی نو په ما احسان مکوای او د ټول نفیدی واخلې جی دا هغه موږ مخکې ویل چې بیا او چتولې نشه مخکې دا باب دې په بیان د حربي کافر چې دار اسلام ته دن نشي بغیر د امن غوښتونه
حکم سره معنی کې یو سره کافر دی حربي دی او دار اسلام تراشی او امن نو اغسته حکم سره معنی آیت دی وجل جایز دی او کې نه نو علما په دې کې دوه قول دي چې چیرې د ادعا د رسول کې ځ قاصدم او ما د خپل مشرکینو پیغام راوړی دی نو بیا وجل جایز نه دی ځکه چې حدیث کې مرادي چې لولا ان الرسول لا تقتلوا لقتلناكم نو قاصدین ایله خلق نه وجنه او کې چیرې داسې ني جاسوسی یا نفس کافر بغیر د رسالت نه راغلی معنی بغیر د پیغام د مشرک نه وجل جایز دی جی عین په معنی جاسوس دی جی ځکه دې ته عین ځکه و چې دې ټول کار په سترګه کوي باب دې په بیان دې خبر یو قاتل عن آل ذمه ولا یسترقون معنا رخکای بینا اور آل ذمه بوجل کیږي جی معنا دا شو چې چا سره تاسو معاهده وعده ور سره پورا کړئ ٹھیک شو وان یقاتل من ورائه او قتال دال زمون علاوه ده او هر مجاهد نش مکلف کې دي مگر په طاقت دي یو یا دا کفار چې کوم باندې جزیه مقرره ده نو هغه مر جزیه ور هغه ستېکیږي چې څومره دوی د طاقت او د وس برابر وي د مشرکین سفارش کول شي د آل ذمه او دارنګ دغه معاملہ ٹھیک شو وجوائز الوفد او چې کوم وفود راځي هغه له ملمستیا ورکول جواز الوفد کوم وفود راځي مسلمانانو څخه دای ملمستیا کول تاسو هغه هر ځای چې راشي کافر وي او تاسو پیغام راوړي نو روټه په خوره حظباء حسباء د پیغمبر علی السلام ابن عباس دمرو جړل چې اوخ کو سره سینه لمده شو او کته حسباء دا اوخ کی سیدل نو کته گټه لمبي شي غټي مټه بكتاب الله يكتب له كتابا لن تضلوا بعده ولا فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي ان تنازعوا فقال هجر رسول الله هاجر رسول الله ګوره هاجر معنی دا یهجر رسول الله آیا دنیا نه حضرت زی معنی شو په دې ښکار نشته هاجر رسول یعنی یهجر رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا دنیا نه حضرت روان دي په دې ښکار نشته او یا هاجر رسول الله صلی الله علیه وسلم من آیا حضرت منګل پریګیدی دا دوه خطرې درېما استفهام انکاری هاجر آیا به مقصد گفتگو کې حضرت تاسو کوي جی قال داولی فالذي نبي خير مما تدعونني اليه وصاعد بموتي بثلاث نخرج اليهود من جزيره العرب واجيب الوقت بما كنت اجيبه ونسيت الثالث فقال ابو عبد الله وګوره وباس مشرکین د جزیره العرب نا واجیزو الوفد او د وفود ملمستیا کوي څنګه چې زکوم ونسیت الثالثه او هغه درېمه خبره منګه مغازی کې ویلې و هغه سو چې زما قبر بتخانه جوړه نه کوي جی قال ابو يعقوب بن محمد سالت المغيرة بن عبد الرحمن بن جزيرة العرب فقال مكة المدينة واليمامة واليمن وقال يعقوب والعرب اول تهامة لك جزيرة العرب کې مکه راځي مدینه یمامه او یمن هم راځي ٹھیک شو الله دې په یمن اسانه کې چې کوم مسلمانان دي وقال يعقوب والعرج اول تهامه الک د تهامی ابتدائی کله عرج دی عرج دا د کلی نوم دی
جی باب التجمل للوقت. باب د په بیان د جواز د خستکولو د ځان لپاره د وفودو دا حدیث مکه تیر شوی دی حضرت عمر وی چې توغه واخلا چې بان ملمان راځي چې خل لباس اغوستي دي. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن نقيل عن ابن شهاب بن سالم بن عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة استبرق تضاع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله افتح هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوقت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلاق له او انما يلبس هذه من لا خلاق له فلبس ما شاء الله ثم ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فاقبل بها عمر حتى اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت انما هذه لباس من لا خلاق له وانما يلبس هذه من لا خلاق له ثم ارسلت الي بهذه فقال تبيعها او تشتريها خرڅ کا یا اور سودا خپل بعض حاجتونو ته بیبیان لور کا بیا دې خپل لور کړه مخه حدیث سره دا موږ مخکې پیش کړو ښا کتاب الجنایز کې معنا معشوم چې سن تمیز ته رسیدلی وي داغي لبد اسلام دعوت ورکول کیږي جی او داغي بس کیفیت جی قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن اخبرنا معمر بن ابي الزهري اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر انه اخبر ان عمر انطلق في رأس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن السيار حتى وجده يلعب ومن د دوی او کته دی یلا مال غلمانه بوجنه کرکټ کو عنده تم بني مقالتا وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. ٹھیک شو نو دې قریب د احتلام او د خبر نشین ځوانه ته نږدې وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا په ملاټه پر आवाजو وقال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد دا د کیف یورز الاسلام ابن سیاد اسلام پیش کړ جی فنظر اليه ابن صياد فقال اشهد انك رسول الاميين. قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد ياتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليك الامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد خبأت لك خبيئا يوراز. قال ابن صياد هو الدخ وغدخ دي فلن تادو یعنی دین دی بر نشي ستا مرتبه خدای دې وی غرقا. قال عمر يا رسول الله اذن لي فيه اضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن هو فلم تسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب ياتيان النخل الذي فيه ابن صياد حتى إذا دخل النهل توفيق النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بجذور النهل وهو يقبل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. وابن صياد مستجن على فراشه في خطيفة له فيها رمزة فرعت أم ابن صياد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي بجذور النهل فقالت لابن صياد إيصاب وهو إيصاب من يادنا إيه غندا وهو اسمه فصار ابن صياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين کچره د مور دا سره پریخوي نو دوی حقیقت بخکار شو. قال ابن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو عالم ثم ذكر الدجال فقال اني انذركموه وما من نبي الا وقد انذره قومه لقد انذره قومه ولكن ساقول لكم فيه قولا لم يقل نبي لقومه تعلمون انه اور وان الله بس یعنی هر پیغمبر خلق د دجال نه يرول دي خدا چانو ویلی چې نو آورو چې دې کانیا ده جی. قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود اسلموا تسلموا. قد مر باب اذا اسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وارضون فهي لهم. کله چې اسلام راوړي یو قوم په دار حرب کې دای څنګه خپل مال وی یا زمکی وی نو دا د دغه مسلمانانو چې اسلام قبول کړي. قال حدثنا محمود بن عبد الله اخبرنا معمر بن زهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان وسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله حين تنزل عليك في حجتي؟ قال وهل ترك لنا عقيل المدينة؟ ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحسبة حيث قاتلت قريش على الكفر وذلك ان بني كنانة خالفت قريش على بني حاتم الا يبايعوهم ولا يؤوهم زيب ولم نور کې نکام کابم نه کوي. قال الزهري والخيف الوادي دا مستقل زید وادي خیف.
وبه قال حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابي ان عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمار یعنی نومي هنيو ها استعمل مولا نومي هنيو على الحما د بادشاہ په ورشو باندې قال يا بني اذن جناحك للمسلمين واتق دعوة المظلوم یعنی معنا لا سن راتب کا په مسلمان به زیاتی نه کوي او خیری د مظلوم نزان ساته واتق رب السلامة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان ده بس کار بس دې دغه دی ما نه ده کتل ما او کنه اسه اورېدو خو دې